ډېر زیات ممنون او مشکور یم. بیا د تحبه هاسپټل ایم ایس صاحب د هغه سره چې څومره ټیم دی او خصوصي طور ډي چو صاحب زمونږ ای ډي سی فاینانس او بیا چې کوم دی د ټول نه زیات زمونږ قابل قدر قابل عزت قابل احترام جناب افتخار علي مشواني صاحب د هغه هم ډېر زیات مشکور یم چونکې نن ډېره زیاته زه به دا ووایم چې زما دپاره او زه یم چې زما د ټول تحبه د خلکو دپاره ډېره زیاته ما ته خو یو سکون غونته کې فیل کېږي ما ته یو احساس کېږي چې یاره کومه ریسپانسبلیټي ده او په هغې کې ته یو قدم واخلې نو سړي ته لږ معمولي دغه وشي سکون ورته میلاو شي لږ په ارام شي نو هغه دا ده چې نن دلته مونږ پراپر د سیاحت کارډ اناګوریشن وکړو اوس په دلته په تحبه هسپتال کې څومره علاج دی څومره ټریټمنټ دی دا به چې کوم دی نو په سیاحت کارډ باندې کېږي او څه شیزونه به انشاءالله تعالی دا تاسو ته بیا ون بای ون وایم خو د ټولو نه اولنۍ خبره کوم دا زما د خان ویژن دی کله چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ رالو نو خان دوه ډپارټمنټ ټارګټ کړل اولنۍ هیلث او ایجوکیشن دا دوه ډپارټمنټ د خان ویژن ایجوکیشن د هغې ثمرات پتا ته 20 کاله پس 14 کاله پس ملاویږي چې کوم سټیپس په ایجوکیشن کې اخیستل شوي دي نو د هغې کې به لږ معمولي ټایم لګي چې کله به دې معاشرې ته فایده رسي خو صحت چې کوم دی نو دا 24 اور دی 24 غنټې دی نو خان صاحب وی چې په دې کې بالکل زیرو ټالرنس دی او چونکې په ما باندې خان صاحب زما د صوبې وزیر اعلی صاحب اعتماد کړی دی نو چې په ما باندې اعتماد خان صاحب وکړو بیا زما وزیر اعلی صاحب وکړو نو زه د دې سټیج نه هم دا یو پیغام ورکوم چې بالکل ما د اسمبلۍ په فلور باندې ویلي چې زه به بالکل د خپل قام نه څه شی نه پټوم چې په کوم ځای کې زما ناکامي او زه قام ته یم چې دا زما ناکامي ده په کوم ځای کې چې ما څه کړي او هم زه د خپل قام ته د خیبر پښتونخوا خلکو ته ښکاره کوم دا نه چې نن دلته زه صرف راغلی ما او د تحبه تحصیل چې کوم دی نو افتتاح کوم زه تاسو ته دا هم وایم زما د میډیا رونه راغلي دي د دې ډېر زیات ممنون او مشکور یم چې د خیبر پښتونخوا هر تحصیل هر ټیچ کیو هاسپټل کې به انشاءالله تعالی سیاحت کارډ چې کوم دی نو دا ایکټیو او د هغې وجه څه ده دلته کو سیاحت کارډ نه و شوی نو د سیاحت کارډ یو خپله کرایټیریا ده چې هغه کرایټیریا یو هاسپټل میټ کوي تاسوره ملګري راغلي دي د هغو بېحد مشکور ډېر شکریه ده کوم مهرباني دا پی ایس ایف ته مخاطب شو تاسو ته ټول ډیټیل سره خبرې وشوې له طرف نه ایم ایس طرف نه او د شتاب طرف نه جوړ کړي دي نو زه افتخار علي مشواني صاحب ته خواست کوم چې هغوی په خپل لاس باندې احتشام صاحب مشیر کړو او مونږ دا ویلو چې ان شاء الله که خیر ورو نن په دې سټیج ولاړ یو او ان شاء الله که خیر تحبه خلکو لپاره تحبه د ټول تحصیل د خلکو په هېواد نه د پوره صوبې د خلکو لپاره چې کوم ځای کې چې دا څه دغه نو ان شاء الله که خیر د هغې ته په تحبه هسپتال کې هغو ته د سیاحت کارډ سهولت چې کوم دی هغه ان شاء الله که خیر د نن نه سټارټ شي ان شاء الله که خیر وي ملګرو دا هسپتال تاسو وینئ چې موږ د ایکشن وکړو ان شاء الله که خیر وي ملګرو احتشام به کما چې د ای ډي پي جوړېږي تېر کال چې کوم دی نو هغه تاسو ته پته وه چې ډېر کرایسیس و ډېر مشکلات و ډېر مشکلات اوس هم دي اوس هم چې کوم دی ډېر مشکلات روان دي خو زما تاسو دا کمیټمنټ دی انشاءالله که خیر چې دا څنګه سیاحت کارډ موږ غواړو انشاءالله که خیر ډېر ژر به مو احتشام به وي به دلته راځو او د چلډرن هاسپټل به انشاءالله که خیر تاسو ته یو تحفه کې راوړو انشاءالله که خیر وي او دې سره دا کینې لګا یو منټ کینې دا سروسز ما بهتر شي ستاسو ټولو ذمہداري زموږ چې کوم زموږ د حکم جوړېږي د تحبه حکم په جوړېږي زموږ ټول قوم چې کوم د حکم په جوړېږي او دا د کور دی
دا د کور دی دا خاص خبره نه ده په ډیری خان کې لګي په سواد کې لګي په دیر کې لګي په هزاره کې لګي نو په تخبه کې ولګي نو خاص خبره چې کوم په سوکړي شي دا ان شاء الله که خیر دا چې کوم دی د کټګوري سی چې کوم دی کټګوري بي ته راګرټ کوو ان شاء الله که دا سره ده خو ما چې کوم بلډینګ نه دی پکار ما ډاکټر پکار دی ما بلډینګ نه دی پکار ما ډاکټر پکار دی ما پیرامیډیک سټاف پکار دی چې ما ډاکټر او پیرامیډیک سټاف الته اویلیبل مریض په چې کوم دی کنه اله عمل دې ترایي چې بلډینګ څه دی خو کوم ټول په چې کوم دی ولکم زه په باندې څه کوم په بلډینګ څه کوم بلډینګ بلاشي ته جوړ شو خو زه په ونه کې کړم ته صرف څلور ډاکټرانو راشیا دا